کوم حضرت عمر فاروق یو ورځ یو بوډۍ ورته راځي د مبارک دربار ته، نو غوړي جنې غواړي، غوړي جنې واخلي. دا مبارکه دا بوډۍ چې کله کور پخوا روانه سي نو د دې هغه پښله یوې ډبرې سره له یو شي سره ولګېږي، هغه غوړي جنې توسي. چې کله غوړي توسو بېرته واپس ورته را روانه سو، بېرته واپس راله. د حضرت عمر فاروق ته مخامخ په دربار کې ودرېدله. ته ورته ویل قربان دي سما غوړي دې را کړي، غوړي خو راجې توسو. د مبارک دی نه دي ورته ویلي چې زه به نور غوړي درکم. ده څه ورته وویل؟ ای بوډۍ راځه چې کوم ځای کې در جنې توس سوي دي هغه مقام ته یې عمر ور ورسوه، هغه جې ته مې ورسوه، زه هغه جې ته ورسمه. چې کله حضرت عمر فاروق را روان سو هغه مقام ته را ورسېدو، هغه جې ته را ورسېدو. خپله عصا مبارکه یې را واخېستله، خپله لاټۍ یې را واخېستله، دې مځکه باندې داسې ټک واله ویې وهله. ته ورته ویلی مځکې په تا باندې دې بوډۍ له لاسه غوړي توس سوي دي، که چیرې عمر په تا باندې عدالت نه یې کړی، انصاف یې نه یې کړی، بیا دا غوړي د تا دې وچښه. خو که چیرې عمر انصاف کړی دا غوړي د تا نه دې بېرته یې راپورته که به دې لوښي کې واچوه، بېرته یې راپورته به دې لوښي کې واچوه. هغه غوړي بېرته داسې راوخوټېدل لکه چې نسې راخوټېږي دغسې. په لوښي کې دومره غوړي ولوېدل چې څومره غوړي له دې بوډۍ چې توس سوي وو. په دې کې یو سبق در کوم. په ایمان راته موږ یو تاسو کې ډېر ښه پرهېزګاره خلک شته، خو چې مځکې ته ویوستو اوبه راکړه غوړي نه، اوبه به راکړي؟ ما خیال تاسو یې درکوي. نو جواب به زوټه راکوي، اوبه به راکړي ولاکه یو غړپ اوبه هم راکړي؟ نه یې راکوي. خو په ایمان راته وایي چې د رسول الله د یو صحابي د قدم خاورو ته نسو رسېدلی، چې د غلام یې دغه شان ده، د محمد رسول الله به څه شان چې د غلام د رسول الله د مورد د رسول الله د صحابي دغه مقام ده، د محمد رسول الله به څه مقامي. بیا بعضې خلک څه یایي جو بھی ہوتا ہے خدا سے ہوتا ہے، خدا سے ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. مخلوق هیڅ نشي کولی، هر څه خدای کی. نو ما ورته ویل مال بېشکه به دې کې شک نسته، خو داسې داسې بندګان یم څه چې کته وګوري په مځکه کې څه نه دي جنې پټ، چې پورته وګوري په اسمانو کې څه نه دي جنې پټ. داسې بندګان هم شته. او هغه طاقتونه چا ورکړي دي؟ زوټه وایي چا ورکړي دي؟ نو که اوس یو ګلډنګ را ولاړ سي وایي چې نسته خدا سے ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، زه ورته یم دا غلط الفاظ دي، غلطې جملې دي. د الله تعالی د اولیاو د انبیاو د نیکانو د الله د دوستانو د طاقت انکار مکه. چې عمر له مځکې چې غوړي راپورته کولی شي دغه یې شان ده، نو د رسول الله به څه شان، حضرت ابوبکر صدیق به څه شان.